نور الامین د درګې نه دی وایي چې دا مخکې مسله مې واورېده یو سړی چې د حمل په دوران کې خپلې بیبي له طلاق ورکي نو دی وایي چې زه د دې مسلې نه نیم خبر چې د حمل په دوران کې طلاق واقع کیږي که نه نو بالکل د حمل په دوران کې یو سړی خپلې بیبي له طلاق ورکي نو بالکل چې څومره الفاظ د طلاق د خولې نه راوتلي هم اغمر الفاظ د طلاق واقع کیږي بیا صرف دومره ده عدت یا به ډیر مختصر شي یا به اوږد شي عام طور د طلاق چې کم عدت ته نو هغه دوه قسمه دی که د دې ښځې حمل وو نو بیا د دې د ماشوم چې کله پیدا شو نو هغه اوس هم کیدی شي او کال پسم 9 میاشتې پسم کیدی شي هر کله کیږي نو چې کله ماشوم پیدا شو اوس د دې عدت پوره شو د دې خوخره چې بیا بل چا سره نکاح کوي د دې خوخره نکاح کیږي او که فرض کا د دې ښځې حمل نوي او طلاق و تخاون ورکی نو په دې صورت کې هم طلاق چې سو الفاظ د خاون ویل دي هغه مر الفاظ به واقع شي طلاقونه به واقع شي او چې حمل نو بیا به د دې زنانه 3 میاشتې یعنی 3 بیماره دا به د دې عدت شي درې بیمارۍ تیرې شوې عدت پوره شو نو خلاصه دا شو چې د حمل په دوران کې دا غلطه خبره مشوره چې طلاق نه کیږي زنانه حامل وي نو بالکل طلاق کیږي دا خبره غلطه ده چې وی نه کیږي دا غلطه ده